دی. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا یو داسې نوم دی چې هیڅوک داسې نشته چې هغه به د دې د نامې نه بېخبره وي. چې وفات کیږي په زرګو شاګردان راجمع شوي دي، ناست دي چې یاره زمونږ استاد محترم هغه بیمار دی، د هغې ځنکدن دی، وفات کیږي. د مرګ په وخت کې خپلو شاګردانو ته حکم کوي چې زما شاګردانو ما د دې کټ نه لاندې کوز کې، ما د دې بسترې نه لاندې کوز کې او ما په دې خوره باندې سملوئ. شاګردان یو بل ته ګوري چې دومره لوی محدث، دومره لوی مفسر، یو دومره لوی انسان، یو لوی امام، او هغه به اوس مونږ د کټ نه راښکته کوو، په خاورو به یې سملو. عبدالله ابن مبارک خپلو شاګردان ته ګوري او ورته فرمایي چې زما تاسو ته دا حکم دی چې په دې وخت کې ما تاسو د دې کټ نه کوز کې او ما په دې خاورو باندې سملوئ. عبدالله ابن مبارک د حکم مطابق هغه شاګردانو په خاورو باندې سملو. کله چې په خاورو باندې سملي نو د خپل مخ مبارک چې دی نو دا خاورو باندې د پاسه کیدي، دا خپله ګیره مبارکه چې ده نو دا خاورو پورې اومږي او رب العالمین طرف ته مخ کې او آواز وکړي ای رب العالمینه د عبدالله ابن مبارک د دغه سپینو ډکو خاطر وکړي، ای رب العالمینه د عبدالله ابن مبارک د دغه سپینو ډکو خاطر وکړي. عبدالله ابن مبارک دا نه وایي چې الہ العالمین د عبدالله ابن مبارک د دې زرګو شاګردانو خاطر وکړه، الله د عبدالله ابن مبارک د حدیث د دغه لوی خدمت خاطر وکړه. نه، عبدالله ابن مبارک یریږي د رب العالمین نه، هغه په خپلو اعمالو باندې بروسه نه ساتي او رب العالمین ته که وړاندې کوي نو هغه صرف او صرف د خپلې ګیرې دغه ډکې وړاندې کوي، سره د دې چې هغه دومره لوی انسان و. مونږ او تاسو هم پکار دي چې خپل اعمال هم داسې کوو او د رب العالمین د عذاب نه او د رب العالمین د سختو نه مونږ او تاسو ځان بچ ساتو.